الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم تفلحون قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اوریدونکو، الله تعالی د نیکی او بدی په اعتبار سره درې قسم مخلوق پیدا کړی دی چې فاعی کې یو مخلوق دا دی چې هغه کې د بدی هړو ماده شته دی، نو هغه بدی نه کوي، صرف نیکیانې کوي چې هغه نورانی مخلوق فرشتي دي. آیه باره کې الله تعالی فرمایي چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، چې دا فرشتي د الله تعالی نافرمانی نه کوي، په یو خبره کې هم بس هغه څه کوي چې د څه الله تعالی حکم کوي. نو یو مخلوق دا شو چې د عین کې چې په هغه کې د بدی اړو صلاحیت نشته دی. بل مخلوق هغه دی چې هغه کې د نیکی صلاحیت هم شته دی، د بدی صلاحیت هم شته دی. دا دوه قسم مخلوق دی چې یو انسانان دی بل پیریان دی، چې الله تعالی په دوی کې د نیکی صلاحیت هم اچولی او د بدی صلاحیت هم پکې اچولی دی. کو یو انسان هر څومره ګناهګار وي خو هغه کې به خامخا څه نه څه د نیکۍ صلاحیت موجود وي. اوس بېله خبره ده چې د ګناهونو د زنګ د وجې نه د هغه د نیکۍ صلاحیت کمزوری شوی وي، خو کم از کم دا صلاحیت به ده کې موجود وي. او دغه رنګې یو انسان هر څومره نیک وي او ولی وي، نو هغه کې به د بدۍ صلاحیت موجود وي. کو د انبیاء علیه السلام نه علاوه یو کس هم دا دعوه نشي کولی چې ما نه چېرته ګناه نه ده شوې، ځکه چې بعض صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ګناهونه شوي او خطاګانې ترې شوې وي، خو هغې خطاګانې زموږ شانتګې نه وي چې موږ خطا وکړو موږ ګناه ته اړو ګناه نه وایو، لیکن هغوی به چې خطا وشو هغوی به داسې توبه وویستله چې هغې نه زرګونه او لکونه نیکۍ قربان شه. هغوی به داسې توبه وویستله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل به کو چېرې د دوی دا توبه په اهل مدینه والا باندې د مدینې په خلکو باندې تقسیم کړی شي نو د هغوی نه کافي شي. هغوی باره کې بیا الله تعالی فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنهم. نو اوس موږ له جایز نه دي چې موږ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خطاګانو ته ګوتې ونیسو، چې الله تعالی د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله تعالی نه راضي دي. نو بیا زموږ څه کار دی چې موږ د هغوی د ګناه خطاګانو نشاندهي کوو، هغوی باره کې زبان درازي کوو. نو محترمو چې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه خطاګانې شوي دي، نو موږ نه به خامخا خطاګانې کېږي. دغه رنګې انسان نه چې کله خطاګانې وشي د ده باره کې 4 قسمه شاهدان ګواهیان جوړ شي. لومبی ګواه هغه کومه ځمکه باندې چې ده ګناه کړي هغه بې ګواهي به کوي د قیامت په ورځ، چې الله تعالی فرمایي چې یومئذ تحدث اخبارها، د قیامت په ورځ به د ځمکه باندې چې څه شوي دا خپل خبرونه الله تعالی ته وړاندې کوي. نو کو انسان به کومه ګناه کړي نو وایي به چې فلانګي انسان په ما باندې دا ګناه کړی ده. دویم ګواه هغه د اعزادی چې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم،
چې قیامت ورځ به الله تعالی د انسانانو په خوله باندې مخونو په ژبو باندې او په خوله باندې مهر ولګي دا به خبرې نه کوي بلکې د چې کم آزادي ګناهونه فکرې هغوی به ګواهي ورکړي چې پلان کې ټیم کې دا په ما باندې دا ګناه کړی به دریم گواه چې کوم دی هغه دا فرشتي دي چې انسان سرار ټیم موجود وي کو دې ښه کار کوي هغه لیکي کو بد کار کوي هغه لیکي کو ښه خبره کوي هغه لیکي او کو بد خبره کوي هغه لیکي کرامن کاتبین چې ورته وي هغه هم د قیامت په ورځ باندې په د باندې گواهی کوي څلورم نمبر گواه د اعمالنامه ده چې کله وایي د صحف نشرت چې کله د خپل عملنامې ته وګوري نو د خپل به اختیار دا وځي چې یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرنا ولا كبيرنا الا احصاها چې هلاکت دې زمونږ د پاره چې مونږ کوم واړه ګناونه کړي یا غټم کړي دي هغه ټول راجمع کړي دي یو هم نه پرې نو دا څلور گوايان د قیامت ورځ د انسان باره کې جمع کیږي نو د دې دا سم نشي کېدی چې په هغه ورځ باندې دا څلور گواهان گواہی ورنکړي دا څه هم نشي کېدی چې دوی حاضر نشي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم تفلحون قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام محترم اوریدونکو الله تعالی د نیکی او بدی په اعتبار سره درې قسم مخلوق پیدا کړی دی چې فاعی کې یو مخلوق دا دی چې هغه کې د بدی هړو ماده شته دی نو هغه بدی نه کوي صرف نیکیانې کوي چې هغه نورانی مخلوق فرشتي دي آئی بارک اللہ تعالیٰ فرمائی کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا فرشتے دا اللہ تعالیٰ نافرمانی نہ کوي په یو خبره کې هم بس هغه څه کوي